د بشرا بیبي خلاف ټول صحافیان او د عمران خان مخالفین د پی ټی آی مخالفین را یوځای شوي دي. یوه ډېره غټه ډرامې شروع کړې ده چې د هغې نقصان به عمران خان ته رسي که چېرې په دغې ډرامه باندې عمران خان عمل وکړو، په دغه ډرامه باندې عمران خان سوچ ونه کړو، نو په دغې ډرامې سره دغه لفافه صحافیان چې کومه ډرامه جوړوي کپتان ته غټ نقصان رسولی شي. بل حکومت هم یوه غټه فیصله کړې ده، یوټیلیټي سټور بندولو فیصله کړې، په هغې هم تفصیلا خبره کوو. بل طرف ته پی ټی آی جلسه ملتوي شوې ده د 22 اګست هغه، خو هغې ډېر زور د مسلم لیگ نون حکومت ته ورکړی دی. هغې کې هم تشویش پیدا شوی دی چې ولې عمران خان دا جلسه کینسل کړې ده. کپتان هم د جیل نه ویلي دي چې نواز شریف تښتېدو ته تیار دی، بیګ یې تیار دی، خو څه ضروري سامان یې پاتې دی چې دا راوچت کړي، نو نواز شریف تښتېدو ته تیار دی. په دې ټول خبرونو باندې تفصیلا خبره کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک. ټول نه پهله یوټیلیټي سټور حوالې سره خبره کوو، ځکه په دغه یوټیلیټي سټور کې په زرګونو ملازمین کار کوي چې دا یوټیلیټي سټور په ټول پاکستان کې موجود دی. په دې کې په زرګونو چې کوم پاکستانیان دی پکې جاب کوي. که چېرې دغه یوټیلیټي سټور ختمیږي نو دغه پاکستانیان به جاب لیس کیږي او دا سرکاري ملازمینو کې راځي. نو دغه یوټیلیټي سټور ملازمین چې کوم دی ایوبي که چېرې یوټیلیټي سټور ختمیږي نو موږ به احتجاج کوو، اسلام آباد له به ځو په احتجاج باندې. نو دا یو بله مسله مخې ته راتلو واله ده. یو طرف ته پی ټی آی جلسه ونه شوه، خو بیا هم مخالفین ته مسایل ډېر زیات شوي دي. په هر چینل باندې د عمران خان خبرې روانې دي چې کپتان د چا په خوله باندې دا جلسه کینسل کړه. نو لیگ سره دا یاره ده چې کیدای شي د کپتان پی ټی آی چې کوم دی د هغې اسټابلیشمنټ سره خبرې روانې شوي وي، اسټابلیشمنټ سره د هغې تعلقات ښه شوي وي. که چېرې اسټابلیشمنټ سره د پی ټی آی تعلقات ښه کېږي نو دا بیا مسلم لیگ نون نشي برداشت کولی، ځکه که چېرې د عمران خان او د اسټابلیشمنټ حالات ټیک شو نو بیا ښکاره خبره ده چې دغه مسلم لیگ نون حکومت پاکستان کې یوه ورځ هم نشي ترولی، دی به پاکستان نه تښتي. بل کپتان د جیل نه ویلی دی چې نواز شریف تښتېدو والا دی، بیګ هر څه تیار دی، خو ضروري سامان دی چې دا روچت کړي نو نواز شریف پاکستان پرېښو والا دی. بل ټول لفافه صحافیانو او بشرا بیبي د بدنامولو دپاره یو خبره شروع کړې ده، یو آرټیکل یې باقاعده شروع کړي دي چې په دې کې لفافه صحافیان هم موجود دي او د پی ټی آی چې کم مخالفین پارټي ده، کم مخالفین د مسلم لیگ نون وغیره دی هم په دې ډرامه کې په دې بشرا بیبي بدنامولو کې مکمل دغه دي. دی داسې بیانات جاری کوي چې جنرال فیض حمید اور بشرا بیبي سلا یو وه. جنرال فیض حمید به بشرا بیبي ته معلومات ورکول، هغه معلومات په بیا بشرا بیبي کپتان ته ورکول او په هغې باندې به کپتان عمل کولو. مطلب هر څه نه چې کوم دی کپتان به خبرېدو نو دا به د بشرا بیبي په ترو باندې خبرېدو. نو په دې وجه د عمران خان په بشرا بیبي باندې ټرسټ هم ډېر زیات شو چې لکه دې سره خو علم دی، دا خو ډېره مطلب پوهه ده. نو او اصل کې معلومات چې کوم دی جنرال فیض حمید به بشرا بیبي له ورکول او بشرا بیبي به بیا کپتان ته وي چې راتلونکي ټایم کې دا فیصله وکړه، دې فیصلې به دا نقصان وي، دا به فواید وي. او چونکې کپتان بار بار وایي چې بشرا بیبي سیاست نه دی کړی، بشرا بیبي ما له په سیاست کې هیڅ قسم صلاح مشوره نه راکړې او نه د هغې په صلاح مشوره باندې زه چلېدلی یم. دا کپتان خو بل طرف ته دغه مخالفین دا خبره چې بشرا بیبي به جنرال فیض حمید او د بشرا بیبي سلا یو وه. جنرال فیض حمید به انفارمیشن بشرا بیبي ته ورکولو او بشرا بیبي به کپتان له پاس کولو. چې اوس د دې خبرې کپتان له پته ولګي، لیټ سپوز او کپتان د خپل دماغو نه کار وانلي او وایي چې دا خو ما سره خپلې ښځې دوکه وکړه، خپلې ښځې او جنرال فیض حمید ما سره دوکه کوله. نو مطلب یو قسم له خو عمران خان چې کوم دی دومره د کمزورو اعصابو مالک نه دی، هغه خامخا په دې باندې پراپر ریسرچ کوي، پراپر دبه کوي، هغې نه پس په بیا دغه کوي. خو چې کوم لفافه صحافیان دی خپل کوششونه جاري او ساري ساتلي. دا اپډیټ شو، ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.